د دریش پیتو بیمارو علاج لا حول ولا قوة الا بالله نو دا ورد دیر کوي سبحان الله والحمد لله وای لغوندې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ډیر بهتر ورد دی ګوره سبحان الله پکې راغی الحمد لله پکې راغی الله اکبر پکې راغی لا اله الا الله پکې راغی لا حول ولا قوة الا بالله پکې راغی دا الله ښکلي صفتونه العلی العظیم دا پکې راغله خامخا شواروس کې یو 200-500 کرته لازمن وای ډېره لویه فایده ده پکې او رب العالمین په ډېر زیات خوشحالېږي او زنانو ته وښایه ګور نارینه په عبادت کې دومره تکړه نه لکه زنانه چې په عبادت کې څومره تکړه نو که تاسو دا زنانو ته وښوله او زنانو یې شروع وکړه نو چې هغوی یې وایي او څومره ثواب یې کېږي د هغې هغه به نه کمیږي او د هغې عمره به تاسو له من الله درکړي نو آدم علیه السلام د بیت الله نه طواف شروع او دا کلمات به وي دی خو یې بچي پیدا کېدل شروع شو زمینداري شروع شوه کاروبار شروع شو جامه جوړول جامه هم نه وه پاڼې ته وکړې وې الله ورته چل وښو چې دغسې به اوس پومبک به کرې هغه پومبه به زرغونېږي هغې نه به بیا سیی به په سرخه باندې دانې وباسې سرخه ده کابل شی دی پخوا چې به یې تیسته علاجي په علاجي به دانې وباسې بیا په سرخه به د هغې نه تارونه وباسې بیا به سپنسي جوړی او د هغې نه پس به بیا ځان له جامه جوړی بیا به اغوندي دا ټولې قصې پسې په غریب باندې په تکلیف سره دا شی لازم شو او زمینداري به هم کې ټول نظام په دې دواړو راغی ځکه خېټه د ډوډۍ غواړي کوټه جوړول دي دې خوا جامه جوړول دي د اور او د پخلي قصې پسې د هر څه ورته رب العالمین وښودل او په هغې کار شروع کړه اخوا د عبادت چلې ورته وښو چې شابه شپېته حجونه آدم علیه السلام یو روایت کې 40 راځي په بل کې 15 راځي چې 15 خو یې حجونه کړو حج له به باقاعده د بیت الله خواله راته شروع کړل عبادت هم شروع شو بچیم پیدا شو د الله امتحانونه او ابتلاعات شروع شو قاعده به دا وه زمونږ په شریعت کې خو د رور او د خور په منځ کې نکاح نه کېږي اوس هغې کې خو بل څوکونه بغیر د رور او د خور نه ټول رونه خویندې نو الله دا یو نظام ورله جوړ کړ چې د کم هلک او جینۍ برغونه پیدا شي دی به یو بل سره نکاح نه کېږي نو چې یو کال به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو هغې له به یو بل سره نکاح نه کېدله او چې بل کال به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو د یو کال هغه جینۍ به د بل کال هغې هلک سره کړه او د هغې کال هغه جینۍ به د دې بل کال هلک سره په نکاح کړه اتفاق داسې وشو چې د آدم علیه السلام یو زوی پیدا شو چې هغه نوم قابیل و دا مشر و هغه سره یو خور پیدا شوه ډېره خوبصورته خشته مزېداره وه بل کال بل زوی پیدا شو د هغه نوم حابیل و هغه سره چې کومه خور پیدا شوه نو هغه هغسې ښکلې نه وه لکه هغه بله چې وه چې کله لوی شو الله به زر 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 غنول زر زر به لوېدل چې کله لوی شو نو آدم علیه السلام د خپل شریعت مطابق دواړه زامن کینو بچې قابیله تا سره چې کومه خور پیدا ده دا به ستا د هغه بل لور حابیل ته په نکاح کوو او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده ابه تا ته په نکاح کوم قابیل وی نه بابا داسې چېرته کېږي ولې بچې وی دا خو زما خور ده دا زه خپل دې بل لور له نه ورکوم دا ما سره برغونې پیدا ده او دا زما حق ده چې دا زه په نکاح والم حابیل پیش او خپله خور یې پیش ما ته به خپله خور په نکاح کېږي آدم علیه السلام وی نه بچې دا دې څه ووې دا خو د الله حکم دی د الله په قانون کې ستا سره چې کومه برغونې خور پیدا ده هغه تا ته نشي نکاح کېدلی تا ته به د حابیل خور په نکاح کېږي نه نه بابا داسې نه کېږي دا ته ما سره زیاتې کې زما خور ده او ما سره پیدا ده او خشته ده او د حابیل خور هغسې ښکلې نه ده زه هغه نه کوم آدم علیه السلام خو د خدای حکم و لیکن د دوی د زړه د تسلی دپاره ورته یو ټکې وویل وی داسې کار وکړې دواړه خیرات وکړې چې د چا خیرات قبول شو هغه به په حق ای او که د چا خیرات قبول نه شو هغه به په ناجیز ای نو خیرات هغه زمانه کې د خیرات د قبلېدو یو خشته نښه دا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د زمانې پورې دا نښه وه چې چا به خیرات وکړو نو هغه به یې په یو غر یا یو غونډۍ باندې کېښود
نو اور براغ بل بشو هغه به وسوځو دا به د قبلېدو نښه وه او که اور برا نغې او هغه خیرات به ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نښه وه نبی علیه السلام فرمایي وی په موږ د الله ډېر لوی رحم دی وی د پخوانو امتونو د خیرات د قبلېدو به دا نښه وه خیرات به په خپله نه خوړه اور به راغې نو بل به شو پې نو اور به وسوځو او د الله رحم دی زمونږ خیرات اور نه سوځوي هغه مونږ په خپله خورو دا د نبي علیه السلام کرم چې څوک خیرات وکړي یا په خپله وخوري یا په بل مسلمان وخوري د هغې خیرات به هغوی نه خوړه اور به سوځو وی ښځه ډېره ښه ده نو حابیل د ګډو چیلو رمې به چلولې او قابیل چې دی ده به زمینداري کوله غنم جوار به کرل یو ته هغه ډیوټي په غاړه کړی او بل ته بل نو صاحب دا حابیل لاړ په دې خپلو ګډانو کې خشته ښکلې ګډو کته او هغه حلال کړ وی یا الله که زه په حق یم نو زما دا خیرات او دا قرباني قبوله کړي هغه راوړو د یو غر د پاسه کېښود او قابل دا چې کوم د پلار نافرمانو ده څه بېکاره غوندې څښا غنم راوړل کوم چې مونږ خلک استازو خلک په زکات کې کوم غنم ورکوي د ګونډي او د هغه بوسو او د هغه جمدرو ډک هلکه وی دا وی د خیراتي جومات له یوسه استاز دی یوسه استاز د غنم د تریشل چې هغه کوم کې ګونډې پروتي که نه هغه پکې ګډ وډ کې استاد له یوسه استاد د چج والو ډېر تکړه دی هغه له یوسه دا زمونږ د خلکو ظلم او زیات دی یو استاد له چېرته چا خیراتي شی راوړی چې خیراتي شی یې راوړی نو هغه کېښودو ته یې کېدل هلکه وایي تاسو چې ته په عمر کې خیرات نه و کړی نن خو دې راله په کاسه کې خوراک راوړو دا د ټیکري کاسه کې راوړو تیره وی مور مې راکه نو وی دا سپي جوټه کړی و ماشومان خوال وایي که نه ماشوم ته چې څوک ورونه وایي ته ورته وایي چې نشته وی پلار مې وایي چې نشته ماشوم خو هر سال وایي وی دا سپي جوټه کړی نو مور مې چې جومات استاد دی یو استاد د غوسه ورله چې ټس شوه کاسه یې ځمکې له راوبروله ماته شوه ماشوم په ژړا شو په چغو شو په جړا شو استاد ورته وی بچې ولې جاړې دا څه دونه قیمتي کاسه خو نه معلوم د سپي جوټه راوړه اوس لا جاړې هم وی او زمونږ د سپو د ډوډۍ هغه کانډولو هغه دې م راله مات کړ نو خوراک هم سپي جوټه کړي او چې بیا په کومه کاسه کې راوړي نه هغه هم د سپو د خوراک هغه کاسه وي ځکه خو خدای په موږ ډېر مهربانه دی که خلک وایي غنم خراب وشو او غنم بیکاره دی مې زکات مونږ ډېر ورکو چې لا خشته غنم وراله پیدا کړي ګلی والو بارانونو والو غنم کم شو 15 منه شو او 6 منه شو جرب به مونږ شل منه چې به کېدل څونه زکات به پکې خلک ورکو او شل چا ورکو نه ورکوي لوچې بله ما څوکي زمونږ باغ وجي ټول باغ ګلی او یو دانه لوچه پکې پیدا ونه شوه مې څو کالیټه به پکې عشر ورکو زکات څوک نه ورکوي عشر نه ورکوي د خدای قهر او غضب نازلېږي که او ګورې د قرآن وینا ده یمحق الله الربا و یربي الصدقات چې سود څوک کوي نو هغه خدای بربادوي هغه مال او چې زکات او صدقه څوک ورکوي رب العالمین هغه مال ورته زیاتوي نو صاحب قابل هغه څخه او خراب غنم راوړل او په غر د پاسه یې کېښودل یا الله که زه په حق یم زما دا خیرات قبول آدم علیه السلام ته پته و چې قابیل په حق نه دی او حابیل په حق دی دی د دوی د زړه تسلۍ لپاره کول اور راغی او د حابیل هغه ګټ چې هغه یې وسوځو او د قابیل هغه قرباني قبوله نه شو پلار ورته وایي آدم علیه السلام مور ورته وایي بیبي حوا بچې قابیله مه کوه د خدای نه ویرېږه پته راته ولګېده چې حابیل په حق دی د هغه قرباني قبوله شو ستا قبوله نه شو وی نه بابا داسې نه کېږي زما خور ده او زه به ورسره نکاح کوم او حابیل پیش او خپله خور یې پیش حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله له چې راشه د خدای کور له به لاړ شم ثواب به وکړم د الله نه به سوال وکړم چې یا الله زما دا زوی قابیل په سمه لاره کې دا خو ډېره لویه ګناه ده چې خپله خور سره نکاح منه ده او دی یې کوي